سوچ ورته وکړئ، لږ فکر ورته وکړئ او بیا فیصله وکړئ چې وزیر اعلی داسې وي او بیا دا تپوس هم وکړئ چې څلور کاله دی حکومت او دی وزیر اعلی د تورغر د ولس څه خدمت وکړ، څه خدمت یې د تورغر د ولس وکړ او بیا دا سوچ وکړئ چې که دوباره ستاسو حکومت راغلی وي او دا تېر څو کاله زموږ د حکومت وي، ستاسو او زما د شریکې حکومت وي، نو موږ به تورغر نو که نصیحت ته رسېدلی وي، موږ به وروسته نصیحت ته رسېدلي وو او په دې کې به موږ راپاسي. بله ورځ ما د صوبې د وزیر اعلی بیان کړه، وی ما د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست ختم کړ. عوامي نیشنل پارټي دې دا سوچ سمونه کړي چې بیا به په اقتدار کې راشي. ارمان پرویز خټک صاحب ارمان چې ما نن د مټه نیولې وې، ما راوستې وې د تورغر په دې میدان مې ودرولې وې او ما ورته ویلې وې چې ما درته ویلې وې چې راشه وګوره د پښتنو زور ته، راشه وګوره د پښتنو مینه ته، راشه وګوره د پښتنو اخلاص ته، راشه وګوره د پښتنو غیرت ته، راشه وګوره د پښتنو ملګرتیا ته. د دې د انتخابي نښه چې ده هلته ورته په پښتو کې سوبارې وایي، سوبارې سوبارې. د 63 حلقې ذکر وکړه، هغه کوهستان نه دا باسین پرې راتېرېږي، کوهستان، جنګلا، پټګرام، تورغر، اخوا په بونیر، دهساده او بیا پېښور، نوخار، چارسده، زموږ بره علاقې په هغه باندې زموږ هغه سیندونه رابهېږي او بیا د دې باسین سره یوځای کېږي. نن عمران نیازي صاحب ته عمران نیازي ته عمران خان ته نه، عمران نیازي ته عمران نیازي صاحب که پرویز خټک څه وایي دا صوبانې به دله په دې تحصیل باندې د حکومت په میه باندې تاسو دې ظلم ته وګورئ، تاسو دې ظلم ته وګورئ. 4 کاله زموږ دې ضایع کړل، 4 کاله، 4 کاله دې زموږ ضایع کړل. کله کنټینر ته ختلي، کله درنه ورکوي، کله احتجاج کوي، کله لاهور نه اسلام آباد ته راځي او کله له پېښور نه اسلام آباد ته ځي او کله ناکله پکې ګډون کوي. دا ووټ خلکو د خدمت لپاره ورکړی و که د دغې لپاره یې ورکړی و؟ ووټ پښتنو ورکړ، سیاست د پنجاب کوي، نواز شریف صاحب او عمران نیازي د پنجاب سیاست کوي چې اعظمي ترلاسه کړي، د پنجاب سیاست کوي
چې تخت اسلام آباد او تخت لاهور خپل کړي. مشرانو او ملګرو اوس یو مشکل سره مخامخ شو. مشکل سره دا مخامخ شو چې یو نااهله شو او بل نااهله کېدو واله دی. د یو جمعې ورځ نصیب شوه کېدای شي د بل د جمعې ورځ هم نصیب نه شي د ناهیلۍ لپاره. او د پنجاب سیاسي میدان کې مقابله ده. په پنجاب یې نشي پوره کولی. نو اخري پنځم کال کې اوس کوشش دا دی چې بیا پښتانه دوکه کړي. سندھی خو نشي دوکه کولی، بلوچ نشي دوکه کولی. که دوکه کولی شي په 2013 کې به دوکه کړو. بیا کوشش دا دی چې پښتانه دوکه کړي او پنجاب کې چې کوم کمې د دې سیټونو راځي هغه کمې ولا پښتانه پوره کړي، دې کوڅې ترلاسه کړي او بیا تاسو ته پنجاب خدمت شروع کړي لکه څنګه دا 13 کاله خدمت وکړ. نو زه ورته نن وایم او نن زه راغلی تاسو له په دې جرګه یم. دا تشه جلسه نه ده، دا د پښتنو جرګه ده جرګه. او زه نن تاسو راغلی یم دې جرګې له د کورور پښتنو خواسته کوم وخت را روان دی. پنجابي د پنجابي سره ولاړ دی، سندھی د سندھی سره ولاړ دی. نن د سوال کوم جرګه راپسې راغلی یم چې را روان میدان جوړېږي. پښتون به نه د سندھی سره ودرېږي، نه به د پنجابي سره ودرېږي، نه به د بنګاله سره ودرېږي. پښتون به د پښتون سره ودرېږي. زه نن په دې جرګه تاسو له راغلی یم او زه به ټولو پښتنو له په جرګه ځم. دلته چې د جذبې ذکر وشو، مداخلو ذکر وشو، جذبې ته خو زه عاصم تللی راغلی یم. جذبې ته زه داسې وخت کې تللی راغلی یم چې ایسم نو نن خو الحمدلله ډسټرکټ هیډکوارټر دی جذبې له خیر الحمدلله. نو زه بلکل راځم. زه مداخلو جذبې شته د دې کوهستان او هغه چترال نه واره تر دغه ډېر اسماعیل خان پورې زه به ټولو پښتنو له په جرګه ځم، ټولو پښتنو له. او نه صرف دا پښتانه بلکې هغه پښتانه چې د باجوړ نه واره وزیرستان پورې آباد دي، زمونږ وروڼه دي. نن بعضې خلک ګمراه کوي، نن ورته بعض خلک وایي صوبې کې مه شاملېږئ. چې صوبې کې نه شاملېږي ترقي به څنګه راځي؟ چې نظام او قانون یې بدل نه کړې، چې تاسو جرګه وکړه او تاسو تیار شوئ او تاسو بدلون ته لاره کېښودله، نو نن وګورئ الحمدلله ټول غر د ترقۍ په لاره باندې روان دی. نو زه د باجوړ او د مومند او د خیبر د کورمې او د لوګزو د وزیرستان پښتنو ته وایم چې فیصله کوم او فیصله م کړې ده. نو که څوک ورته غلطه وایي نو خیر دی راشئ د تورغر د خلکو نه تپوس وکړئ،
تپوس کې وکړې دا سره جنډه ورته یاده کړې د دې سرې جنډې مشران ورته یاد کړې او ما ورته یاد کړې او تپوس وکړې د کورغر خلکو نه چې دوی وعده چې دوی خپل هدف ته رسوي او که نه رسوي انشاءالله یوه لویه صوبه د پښتنو یوه لویه صوبه د بادر په بنیاد به انشاءالله د پنجاب نه پاس د پاکستان دویمه لویه صوبه د پښتنو مشترکه صوبه وي او داسې حکومت به پکې یاداني لکه دا نن چې څنګه دی سیاسي بحران مالی بحران زه چې دلته تورغر ته راغلی وم او زمونږ یوه جرګه وه جلسه وه اول خو آفرین شو په تاسو شه چې وزیر اعلی وم او دا دومره لوی حکومت و نو ډېر بمونه راته راغونډ شوي وی خو خدای شته نن راسره حکومت نشته کرسۍ نشته خو نن د هغې نه هم سیوا راجمع شوې هغه وخت خزانه ډکه وه پیسې وې خو په یې مټو کې دومره زور اچولی و چې ما د اسلام آباد نه پیسې پښتنو له راوړې شوې او دومره مې راوړې وې چې په تورغر کې به پرېږدمه نو چا وې 10 کوره پرې 20 کوره پرې 50 کوره ما وې نه 20 کوره نه 50 کوره 400 کروڑه 4 اربه روپۍ زرګونو نوکرو او نن چې خولې ته ستاسو ته ګورم که نه دا راته نه خبره کوم دا راته نه خبره کوم چې د ستاسو د مینې ته نن ګورم که نه نو خدای شته زه وایم چې د 4 اربه هم د معنې کمې وې په تاسو باندې 10 اربه روپۍ مړو کړي 10 اربه او راوړم به کړي انشاءالله دا چا راستو د خنګ یو کبونه لګي نور پیسې او نور ترقي به دې ته ورته راځي انشاءالله د الله په قدرت کې ښي انشاءالله بس داسې یو همت به راسره کړی یو همت د ټولې پښتونخوا مورچه سوال به راته کوم ورکول والا پاک پروردګار د انسان ډېر کمزور دی سوال به الله ته کوم همت به خپل کوم د تورغر نه علاوه د دې ټولې پښتونخوا د روان میدان او مورچه دا زما په ذمه زما په ذمه د تورغر د میدان او مورچه دا ستاسو په ذمه ستاسو او د دې ځای نتیجې اثر د شپې نه وخت ما ته پته ده غریبه علاقه ده که نه نتیجې نه وخته راځي نو انتخابات چې وشي چې ماسخوتن وي نو کم از کم د هغې په سهار چې تاسو ما له د دې دواړو سیټونو مبارکي راکوئ چې تاسو ما له د تورغر د قومي او د صوبایي مبارکي راکوئ پښتنو نو زه به درته انشاءالله د ټولې پښتونخوا د اکثریت مبارکي درکوم انشاءالله که خیري زه نن په یوه بله خبره هم ډېر خوشحاله شوم چې د تورغر حدودو ته رادننه شوم غټ غټې پې لیکلي وو په خیر راغلې
ډېره مهرباني چې ما ته په خیر حالي وویل. خو زه ته یو خبره وکړم، زه په تورغر کې ګورې ځان مېلمه نه ګڼم، زه تورغر خپل ډېر کور ګڼم، ډېر کور. او بیا ډېر خوشحاله په دې شومه دا په وردګ کې ولاړ دې کې هم ډېر د تورغر بچي دي که نه؟ تورغر بچي دي که نه؟ نن شکر الحمدلله د تورغر حفاظت د تورغر خپل بچي کوي په پښتونخوا پولیس تورغر پولیس کې. او دا هغه پولیس دی چې زه د دې په بهادرۍ فخر کوم. دا هغه پولیس دی چې زه د دې په شهیدانو ناز کوم. دا هغه پولیس دی چې د دې وطن او د دې ولس لپاره یې خپلې وینې تویې کړې دي. هري پولیس، ارتباط پولیس، منصره پولیس او نن تورغر پولیس چې څومره سترې کړې ده دا جوړه کړې او بیا د انتها پسندۍ خلاف چې دوی کومې قربانۍ وکړي. نو زه به دومره ووایم چې پولیس په پنجاب کې هم شته، سند کې هم شته، بلوچستان کې هم شته، خو د بهادرۍ په بنیاد او د جرأت او د قربانیو په بنیاد د ټولو نه بهترین پولیس فورس زما د پولیس فورس دی. نن ما سره سهار د یو سپۍ ډیوټي وه، ما هغه باندې داسې لاس واچو، اوږه مې وټپه، مې څنګه حالات دي؟ ښې ویجي ښې مې څنګه لاس مې روان دی؟ ویجي تاسې راله یو ځل څومره تنخوا سیوا کړه، هغه مې راله بیا چا سیوا نه کړه، ډېره لږه لږه راله سیوا کوي. نو یاره وړه دا هغه صحت ته وګورئ، دا هغه عمر ته وګورئ، تاسو د مړو سر ته پراټې لټوئ. انشاءالله دا د دې لپاره چې زه خوشحاله وګورم، خو د دې لپاره چې دوی یوټیوب ته اخلاص کوي، دا د نوښار لپاره هم د اوس خبره نه ده. که خدای ما که راوستله ټول پولیس فورس ته به بیا انشاءالله تنخواګانې سیوا وکړي. داسې حکومت به نه وي چې دا احتجاج وینئ که نه اخبار کې استادان احتجاج، ډاکټران احتجاج، خپل ایم پی اګانې وایي، خپل ایم پی اګانې وایي وزیران غله دي، خپل وزیران وایي وی د پی ټي آی ایم پی اګان غله دي، پرویز خټک صاحب وایي وزیر غلا کړې ده او خپل وزیر وایي چې پرویز خټک صاحب غلا کړې ده. موږ نه وایو. هغه نوره خبره خو باندې کوم نه ځکه چې مناسب نه ده. الحمدلله د تېرو ورځو کې دا کپتان صاحب راغلی و، وی دا ټول لیډران چې کوم دي راغلي دي ټول یې یاد کړل او وی کوم په دې اعتماد وکړي. نورې پارټۍ به خپل جواب پخپله کوي. زه به ورته ووایم متقاعد راغلی دی، تا د پښتنو لیډر یې کړی دی اسفندیار خان. نو عمران نیازي صاحب
دا offshore company نیازی services دا رسمیار خان او بلاستانه دا په سپریم کورټ کې نه رسمیار خان پیښې کوي او که ته پیښې کوي دا په الیکشن کمیشن کې د پارټۍ د چندې خپلولو الزام په رسمیار خان دی او که په تا باندې او دا نه پرېږدی عمران نیازي صاحب ته د کور د اعتماد خبره کې دا سونګیار خان اعتماد خدا دی دا زما مخامخ ولاړ دا اوس بله خبره ده زما دا خویندې هم ناستي او سپین ږیري هم ناستي خو چې خامخا دې په ما وایي او تاسو یې رامانې وایئ نو کم از کم دې د اعتماد خبره ځکه نه کوي چې په مسلمان په خپل کور کې خپله ښځه وطن خو د پښتو دی که نه خدای شته که دغه کار ګونګه له بل چا سره که دغه کار ګونګه له چا سره پرې تورغی شو شو هغه کله یوسي له تورغی نو بیا داسې سړی راپاڅي او هغه په نورو باندې الزامونه لګوي هغه په نورو تهمتونه لګوي هغه نورو پسې پرچرت وایي نو ځکه ورته وایم چې سیاست سیاسي خبره کوه زیات مه وایه تهمتونه وایه او که نه تهمتونه لکه زیات کړی اوکې نو بیا به مونږ هم ډېر څه وایو خو ډېر څه نه ویلو شته خو مناسب به وي چې ورڅه ووایو بهرحال سپین ږیرو مشرانو وروڼو ځوانانو او زما بچو دې چاپېره دې غرونو ته ګورئ دا ستاسو علاقه ده خوره وره علاقه ده خوره وره جرګې کول غواړي جرګې کول غواړي پښتانه یې کول غواړي او دا خواست ته کوم دا خواست ته کوم چې په دې غرونو کې په دې درو کې خواړه شي او پښتانه یو کې پښتانه ځکه چې ما ته پته ده چې د پښتنو په یو کېدو کې ډېر کار لري زما په خیال چې زه نن راتلم نو زما د راتلو نه مخکې عجیبه عجیبه خبرې کېدلې خو ما هم قسم کړی قسم چې په هر قیمت باندې به زه ورته راځم د اعلان نارسم سره چې لایق خان داسې دی لکه زما خپل ورور خو زه هم درته ووایم ګورې زه ډېر عزت کوم د ور په شانتې نه دی خو زه نن یو فرد به نه یم راغلی زه نن یو فرد به هم نه راغلی زه نن د تورغر ټولو پښتنو نه راغلی او چې ملا هم تړم ملا چې ملا هم تړم د تورغر په ټولو پښتنو تړم او انشاءالله ښه وخت را روان دی انشاءالله زه چې نن څلم مومنه نن د یقین سره واپس روان یم انشاءالله چې دې ځل نه به که خیري د 2008 نه ښکلې نتیجه ورکوي انشاءالله که خیر او بیا به درته زه ووایم اوس هم دلته مسلې شته
شته، اوس هم دلته د هسپتالونو مسلې شته، د سکولونو هم شته، د داسې سړکونو هم شته. انشاءالله که ژوند وفا وکړه، انشاءالله که ژوند وفا وکړه او خدای خرس نو غلی به بیا سره له اختیاره انشاءالله سره له اختیاره همداسې لویې جرګې ته داخلېږم او چې څه حکم د زور زرګر لپاره تاسو کوئ ستاسو په حکم باندې به عمل کوم ستاسو ورور به انشاءالله. نوې شامل شوي ملګرو مشرانو او ځوانانو ته مبارکي ورکوم، شکریه ادا کوم، د ټولو تنظیمونو شکریه ادا کوم، د ټولو منتخب ممبرانو شکریه ادا کوم.